ثم استوى إلى السماء. قاضی صاحب د استوا معنا کې استوا معنا قصد الیها. ثم استوى استوا معنا کې قصد الیها. ها ضمیر د سما ته راځي. بیا قصد کو الله د اسمان ته بإرادته فخبر اراده سره. نفسوهن سبع سماوات و اسمانونه برابر دا ثم استوى چې موږ معنا د قصدا بإرادته سره معنا وکړه. نو فرمای دا استوا ټکه دا راوته چې کوم د استوا الیه من قولهم استوى الیه سمعنا قصد الیه كالسهم المرسل لك غشي چې ته په یو طرف پرې دی دغه سهم المرسل الیه کوم طرف ته چې روان دی نو قصد الیه هغه طرف ته قصد کړی دی. دا غیر دوی مقوله ده چې استوى علیه نو استوى الیه معنا قصد الیه. اذا قصده کله چې دا طرف قصد وکي قصدا مستويا قصد هغه برابر دی من غیر ان یلویا بغیر د چې دا کوک شي علی شیء یو طرف ته. نو دا معنا کوله ده استوا چې کوم دی قصد سره څنګه قصد الیه ما استوى الیه دا خو معنا و حاصل په دې مقابله. اوس په خپل د استوا معنا لغوي څه شی ده؟ د فرمای اصل الاستوا اصل د استوا د طلب السوا طلب د برابرتیا ته غواړي په دې کرسي باندې نو برابر کړي دا استوا برابر دلته ودرېږي پټو دی وباسو نو برابر ودرېږي روان شو برابر روان شي دا اړیو چې راوړي طلب السوا و اطلاقه على الاعتدال به اطلاق د دې سوا دا کیږي په اعتدال باندې چې برابر والے دي ذکر ما فيه من تسویه وسع الاجزاء ذکر په اعتدال کې هم تسویه د وسع د اجزاء وي. دا خو اصل معنا و طلب السوا دلته موږ معنا ذکر کوله قصه خجي الله جل جلاله بر اطلاق دلته د دې معنا اصلي کیږي چې تا معنا کوله چې طلب السوا دا فرمینا ولا يمكنه نه دی ممکن چې کوم د حمله علیه حمل د په الله باندې چې دا اطلاق په الله وکي ځکه چې دا اعتدال من خواص الاجسام دا خو د خواص د اجسام نه د طلب السوا دا غي معنا کې د اعتدال چې کوم دی دا د خواص د اجسام نه دی چې سر او سترګې پوزه لاسونه دا هر یو جز برابر یته اعتدال وي. او الله جل جلاله خو د جسمیت نه منزه دی نو ځکه اطلاق په الله نه کیږي. دا یو معنا وا چې کوم اهل سنت کوله. د دې معنا دویم ذکر کې د نسبت کې معتزله او توقیل چاویل استوا معنا د استولا معنا غلبه علیه په د باندې غلبه حاصله و. نو ثم استوى استوا معنا د غلبه دوی معنا په غلبه سره کې استولا و ملکا هغه غلبه حاصله ول هغه باندې مالک کېدل. معتزله حضرات دا معنا کوي. دا معنا ذکر کوي چې استوا خپل معنا اطلاق دلته په الله کېږي نه چې نه کېږي نو معنا د غلبې سره معنا د ملکیت سره چې الله مالک د اسمانونو دی. دا استوا په معنا د استولا او د ملکه سره راغلی وي او لکه څنګه چې شاعر ویلي قد استوى بشر على العراق من غیر سيف ودم مهراق. قد استوى په معنا د استولا سره د تاقي سره غلبه حاصل کړه بشر ابن مروان چې کوم دی د غلبه په عراق حاصل کړه من غیر سیف بغیر توري چلودنا ودم مهراق او بغیر د وینو تویدل نه ویني توی کړی نه تور وچوله په اسانه باندې عراق باندې قبضه وکړه. دا دویم معنا د استوا په معنا د غلبې او د ملکیت سره معتزله معنا کوله. اوس یو د معتزله معنا و چې استوا معنا استولا او ملکه سره دی. یو د اهل حق معنا و چې طلب السوا اعتدال باندې اطلاق کیږي. ده فرمي والاول اوفقو اوله معنا دا اوفق دا للاصل دا اصل سره. استوا چې کوم دی اصل معنا طلب السوا دی. دا اوله معنا چې کوم دی دا اوفق دا اصل سره چې کوم اشتقاق ده اشتقاق چې کوم دی هغه دا معنا قصدي سره قصد کولې وسیسته او سره وسلتي دا اوفق د سلې سره المعدى بها چې کوم په دې باندې تعدیت راغلی دی. ثم استوى الى السماء
سیله راغلی ده چې کوم دی فسواهن فا راغلی ده او پا چې سیله راځي نو هله چې دا استوا په معنا ده دا سوا سره قص سره ووایي نو دی په سیله کې بیا فا راځي او چې په معنا د استولا سره شي بیا په سیله کې فا نه بیا سیله کې به علا راځي استولا علیه ملک علیه به دا معنا کې نو هر کله چې د اصل معنا سره دا موافق وه رستو سیلې سره موافق وه نو ځکه وایي دا غوره ده وسیلة المعدة بها والتسوية المرتبة عليه او هغه تسویه چې کوم مترتب ده په دې باندې بالفاء والمراد بالسماء هذه الاجرام العلويه ثم استوى الى السماء بیا الله پاک قصو اسمان ته د سمان سم مراد ده د فرمایي د ناغستې شي اجرام علويه معنا هغه جسمونه چې کوم په بر طرف دي خود اسمان اغستې شي چې الله چې کوم د قصو اسمانونو ته اسمانونه جوړ کړ فهم معنا او جهات العلوي مراد سمانا سماي مصطلحه مراد نه بلکې ستانه بر چې څه شی دي جهات علوي دا مراد ده كل ما فوق فهو سماء ده نو او جهات العلوي دا خو د سما معنا وا ثم لعله لتفاوت ما بين خلقين دلته ثم ذکر شوی دی ثم خو تراخی ده پر راځي دلته معنا تراخی ده د فرمینا دا څومره چې کوم دلته ذکر دی نو دا ذکر شوی د پاره د تفاوت ما بین الخلقین چې کوم دا دوه مخلوق دي د منځ کې ډېر فرق دی یو چې کوم دی د ځمکې پیدایش او بل د اسمانونو پیدایش دا څومره پکې ذکر شو دا د تراخی تفاوت د پاره دی دارنګه وفضل خلق السماء على خلق الارض په دې سره ثابتېږي فضیلت د پیدایش د اسمان په پیدایش د ځمکې باندې نو ځکه پس الله د اسمان تذکره کوي نو په ثم سره ثم استوى یو تفاوت ته اشاره ده اسمان د ځمکې تخلیق او دویم چې کوم د فضیلت د اسمان ته اشاره ده نو ځکه دا ثم ذکر شوی ده ثم تراخی د پاره نه ده ولی تراخی د پاره نه ده مخکې مسله ذکر کوو نو فرمای دا چې کنه ما بین خلقین او پس د خلق السما دا خلق الارض کا قولی دی بل مثال داسې ثم كان من الذين امنوا ثم كان من الذين ثم سره پر ذکر شوی تاخير د پر نه کوم انسان چې عمل صالح کوي اخرت د پر کوشش کوي او بیا ثم كان ببدی من الذين امنوا دا اشاره د فضیلت د دې صفت ته چې د کې به ایمان هم موجود ده ثم د پر د فضیلت د ایمان دی دلته ثم استوى دا د پر د فضیلت د اسمان دی نو ثم كان من الذين امنوا لہذا دا ثم د پر د تفاوت دی دا ثم د پر د فضل د اسمان دی ولا للتراخي ثم دلته معنا تراخي سره نه دی دا تراخي په وخت ولی فإنه يخالف ظاهر قوله كذا تراخي د پر وای به خدا مخالف دی قول چې والارض بعد ذلك دحاسه کدا ثم د پر د تراخي شنو به سم نه شول مخکې د پته ولګید چې هو الذي خلق لكم ما في الارض یوزمکوا یو ما في الارض نمخکې تذکره وشول چې ما في الارض پیدا شو دا غي نرسته به اسمان پیدا شو نو اسمان رسته دی د ما في الارض نه او ما في الارض دا رسته دی د ارض نه مخکې خو ذکر شو خلقا ما في الارض کا رسته بس ثم د پر د تراخي وای او چې تراخي د پر دی وي نو اسمان رسته شو د ما في الارض نه ما في الارض رسته دی د خود ارض نه نو خود ارض مقدم او اسمان رسته معلومیږي او سره د دینه چې بل موقع کې دا ذکر کیږي چې والارض بعد ذلك دحاها اسمان مخکې د زمکه رسته ده او دلته خو اسمان رسته معلومیږي ځکه د فرمای ثم د پر د تراخي زمانی مو وایا دا ثم د پر د تفاوت وای خلقین دا ثم د پر د فضیلت وای د اسمان خو تراخي د پر مو د اشکال باندې راځي کچری دا د پر د تراخي د پر شي بیا خو دغه نقصان جوړ شي فینو یخالف به د مخالف ظاهر دی قول سره چې والارض بعد ذلك دحاها فینو يدل دا دال على تاخر دحو الارض دا چې رستل چې کوم د فرول د زمکه المتقدم هغه زمکه چې مقدم ده على خلق ما فيها فهغه سبب چې کوم په دې پیدا دي عن خلق السماء دا ګینه ما خلق د اسمان نه وتسويتها وتسوينه دا خو یو توجیه تا ذکر کړه چې ظاهري دا معلومیږي والارض بعد ذلك دحاها زمکه د اسمان د رستو ده او دلته معلومیږي چې ثم د پر د تراخي وای نو اسمان رستو شو د
خلق ما فی الارض نا او خلق ما فی الارض دا رستو ده د خلق الارض نا لہذا اسمان رستو شو د زمکه نه نو دلته پته لګي چې اسمان رستو ده الته پته لګي زمکه رستو ده پتا ته جواب کو چې دا اشکال به الله زميږي چې دا څومره د لپاره د ترقی زمانی ته وایي دا ترقی زمانی د لپاره نه دی دا د لپاره تفاوت بین الخلقین دی دا د لپاره د فضیلت د اسمان دی دویم چې کوم د کومرو چې دلته څومره د لپاره د ترقی زمانی د لپاره دی چې ثم استوى بي الله پاک قصو کا اسمان ته نو التب والارض بعد ذلك دحاها التب عامل مقدر رو باسي ابا عامل ته مقدر رو باسي د سبه ټکراويږي نه نو څنګه دې فرمایي چې الا ان تستانف مگر دا چې تو استیناف کې بدحاها په خورولو د زمکه سره مقدارا للنسب الارض مقدارا لنسب الارض دا پاره چې کنه د مقدار دا نسب د زمکه چې ول ارض بعد ذلك والارض دا چې منسوب دی په سبب منسوب دغه د پاره مقدار د نسب راو باسي فعل اخر بل فعل دل عليه چې هغه فعل باندې دا دال چې انتم اشد خلقا ام السماء بنا د دې چې کنه معلوم کې انتم اشد خلقا ایستاسو پیدایش سخت یا اسمان چې ما پیدا کړ رفع سم کا فسوا د دې نه فعل کوم معلومیږي مثلو تعرف الارض دا چې کنه معلومیږي تعرف الارض په دې باندې زمکه معلومه کا وتدبر امرها په دې باندې زمکه تدبیر کو بعد ذالک نو بعد ذالک نو تعرف الارض تدبر الارض دا متعامل له بس بعد ذالک او دا ها سره بلګه ولکن له خلاف ظاهر دا دوی متوجی چې کنه خلاف ظاهر دا ذکرو بنه چې ثم د پر ترقی زمانی مو وایا بلکې دا د پر د تفاوت د خلقین وایا د پر د فضل د اسمان وایا فسوا